او سورة العصر می درته ویلی و چې په دې کې الله تعالی انساني تاریخ بیان کړل دی او د انسان د کامیابی دپاره مختصراً په دوه شیزونه دا ایښودي دي. نمبر 1 عقاید به صحیح او په عقایدو باندې چې کوم اشکالات پیدا کیږي هغه به لرې کوئ. دویم اعمال د سنتو مطابق، الا الذین آمنوا ایمان نه مراد عقیده ده، عملوا الصالحات اعمال به د سنت مطابقي. نو موږ اهل سنت والجماعت هغه په ترتیب څلور اصول منو: کتاب الله، سنت رسول، اجماع د امت، قیاس. ایمان او کفر دا دوانه متضاد دي، سنت او بدعت دا دوانه متضاد دي. د الا الذین آمنو ایمان چې کله انسان کامیاب شو، ایمان یې راوړ، هغه به ځان د کفر نه بچ کوي وعمل الصالحات، سنت و مطابق به اعمال کې د بدعاتو نه به ځان ساتي. ایمان او سنت دا روحانی صحت ده، کفر او بدعت چې ده دا روحانی مرض ده. د یو انسان د صحتمندۍ دپاره به د تمامو مرضونو نه بچ کېدل دا لازمي او ضروري دي. که په انسان کې لږه شانته بیماری نو هغه انسان هغه ته موږ لکه تاسو ګورئ که لږه بیماری په انسان کې پیدا شي، علاج ونه کړي، دا بیماری زیاتیږي، انسان ته خطره راځي د مرګ. دغه شان که د انسان دپاره د تمام کفریاتو نه بچ کېدل دا ضروري دي. که لږه شوبه هم پیدا شي د کفر په انسان کې او دا شوبه انسان ختمه نه کړي، علاج یې ونه کړي، نو خطره دا دی چې دا به زیات شي او د انسان به د دنیا نه بې ایمان لاړ شي. پوهېږئ لږ شان مرض د بیمار کېدو دپاره دا کافي دی. لږ شانتې مرض په انسان کې ولګېد دا به بیمار شي، ښه ډېر به شي. دغه شان د کفر دپاره لږ شانتې کفر هم دا کافي کېږي. د بدعتي کېدو دپاره یو بدعت هم کافي دی، د بدعتي کېدو دپاره یو بدعت هم کافي دی. دا نه چې په یو سړي کې بدعت د معمولي ته وایي چې دا معمولي مسله ده، لکه دا خلک چې څنګه. بهرحال الله شي ایمان، کتاب الایمان دی، نو د ایمان لغوي معنا هغه څه ده تاسو به دا بیا ووایئ. علامه سعد الدین تفتزانی رحمت الله علیه په شرح العقاید کې دا معنی کوي: الایمان فی اللغة التصدیق. ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي، ای اذعان حکم المخبر وقبوله وجعله صادقا. چا چې موږ ته خبر راکړل دی د هغه د خبر تصدیق کول او هغه قبلول، هغه خبر راکوونکی چې دی هغه رښتونی ګڼل، نبي علیه الصلاة والسلام. دې ته ویلی شي ایمان. او اصطلاحي معنی نو د بغداد مفتی ابو الثنا شهاب الدین سید محمود بن عبدالله الحسین المانوسی رحمت الله علیه دا وفات شوی دی په 1270 کې. روح المعانی د کتاب دی. د سورة البقره دا تفسیر د قرآن د ډیر بهترین د والذین یؤمنون بما انزل الیک د دې آیات مبارک کې لیکي: تصدیق بما علم مجیء النبی به ضرورتا تفصیلا فيما علم تفصیلا واجمالا فيما علم اجمالا. چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم شیز بداهتاً پیش کړی امت ته په بدیهي طور سره منل، چې د نبی علیه السلام نه بدیهي بداهتاً ثابتي په بدیهي طور سره منل. که تفصیلی که اجمالی په دغه ترو منل، دې ته ویلی شي د دې تمام اشیاء تصدیق کول. اجمالی اجمالا منل، تفصیلی تفصیلا منل، دې ته ویلی شي ایمان. خلاصه داسې شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل دي هغه تمام اشیاء منل. بیا د ایمان دوه قسمونه دي، اجمالی تفصیلی. دا هم یاد کئ. ایمان اجمالی دا څه ته وایي، څه معنی ده؟ یو کس به دا عقیده ساتي د هغه د مؤمن کېدو دپاره دا عقیده لازم ده چې د الله ذات موجود دی، ملائک موجود دي، جنت موجود دی، جهنم موجود دی، ثواب عذاب قبر حق دی، قیامت کې حساب کتاب کیدونکی دی، تمام انبیا آسماني کتابونه بر حق دي وغیره. دې ته ویلی شي ایمان اجمالی. دا د ایمان اجمالی معنی ده. د ایمان تفصیلی چې کم امور الله جل جلاله په تفصیل سره بیان کړل دي هغه منل.
لکه جنت تفصیل الله کوي دې کې دا دروازې دي دا دی داسې بځي جهنم کې دا عذابونه دي دا من عذاب قبر په ثواب قبر داسې وغیره چې د کومو شیزونو تفصیل شوی دا منل لکه جبرائیل میکائیل د عرش اته فرشتې به اوچتوي دا خبرې د جنت د فرشتو تعدادو دا خبرې منلو دې ته څه وایي ایمان تفصیلي وایي. دویمه مسئله زه تاسو ته اختصارا ذکر کوم تفصیلات زه زیات نه کوم او طالباتو ته تفصیلات دا خم نه ډېر. ایمان زیاتیږي او کنه یا ایمان کمیږي او کنه دا یو بیله مسئله ده. په دې کې زموږ د وهابیانو سره اختلاف دی. دی وایي د قرآن د بعض آیتونو نه ثابتېږي چې ایمان کې زیادت راځي لکه سورة العمران کې آیات نمبر 173 کې راځي ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. سورة توبه کې راځي 124 آیات د زادتهم ایمان. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه اکبر کې وایي چې الایمان اهل السماء والارض لا یزيد ولا ينقص. د اسمان والا او ځمکې والا ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي. نو امام ابو حنیفه په فقه اکبر کې چې دا کوم عقیده پیش کړل دا د قرآن مخالف ده او تاسو هم دا وایي چې په ظاهري طور سره دا د قرآن مخالف راځي. نو تاسو به ورته ووایئ چې ګوره سیبه یو د ایمان کمیت دی او یو دویم چې دی د ایمان کیفیت دی. د کمیت مطلب دی د ایمان مقدار یعنی ایمانیات چې څومره دي په کومو شیزونو چې ایمان راوړل دي دا کمیت دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې فرمایي ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي د دې مطلب دا دی چې ایمانیاتو کې کمی او زیاتې نه راځي. مثال په طور قرآن مکمل شو حدیث مکمل شو نبی د دنیا نه لاړ نو چې کم ایمانیات هغه موږ ته ویلي او موږ ته پیش کړل دي په هغه کې نه زیاتې راځي نه به کمی راځي. د امام ابو حنیفه مطلب دا دی چې کم فرض کېدو فرض شو واجب کېدو واجب شو سنت و سنت شو نور په دې کې کمی زیاتې څنګه راځي. دغه شانتي یو سوال ته تاسو وکئ او دا سوال بس تاسو ډېرو ځایونو کې په کار راشي. لکه ما د یو نو کوم ورته مثال په طور باندې یو صحابي دی چې ته چې ایمان کې زیاتې او کمی راځي که نه. یو صحابي ایمان راوړ د هفتې په ورځ باندې او د پیر په ورځ باندې هغه جنګ له لاړ او شهید شو. وسته ووایه آیا دا صحابي ناقص الایمان مړ دی او که کامل الایمان یعنی ایمان کاملو چې وفات شو که نه کمو چې وفات شو. وی څه مطلب؟ مطلب دا چې دا صحابي وفات شو نو رسول الله خو ژوندی د دې نه بعد په هغه باندې وحی راځي. نو ورته ووایه نور صحابه خو چې کم ژوندي د هغې خو ایمان کامل شو خو دا کم چې مخکې وفات شو یوه ورځ رسول الله ژوندی دی یوه ورځ مخکې صحابي وفات شوی د دې ایمان کامل دی که نه دی بس خاموشه شو په دې ټیم کې. نو دا قمقلان پیږي. نو تاسو دا قرآن چې بیا وایي چې فزادتهم ایمانا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا. د دې آیتونو مراد څه دی؟ ته به ورته وایي کیفیت تی مراد دی کمیت تی مراد نه دی. کمیت وایي مقدار ته لکه صحابه کرام یار حق په دې باندې زما مکمل بیانات موجود دي ښه په تفصیل سره په دلایلو سره. نو موږ وایو فزادتهم ایمانا نه مراد کیفیت دی کمیت تی مراد نه دی. ته په جومات کې کیفیت جدا دی بازار کې کیفیت جدا دی د علماو سره ناسې کیفیت جدا دی ګانو بجانو والا سره کېناسې کیفیت جدا دی. د ځای بدلیدو نه کیفیت بدلیږي کمیت نو کیفیت بدلیږي کمیت نو. څنګه ځان پوه کوي موږ ته خلک وایي ما سره اکثر کسان کینی ته سخت یاره بچا خیل صاحب سخت دی ولی سخته مسله بیانوي واضحه مسله یار زه حیران یم په دې خلکو باندې دیو ځان دې ته نه پوهیږي. کابل ورځ ما سیوا هلک نازه ما ته ښځو علم ته نه مني حالانکې زه تاسو ته را کلاس عالم لګیا یم ته د ښځو علم نه مني او ته چې داسې نو صحیح علم خو نه کوي. زمونږ کلي کې چې کوم علاقه کې یو د زورابه ګردان په 8 کالو کې دی زده کوي نو دا نور چې دي د عباراتو زه بخپله ما مشکات زده دی حافظ یم زه عبارات کې غلطیږم اگر چې بخپله باندې ځکه دا ډېر ګران کار دی خو دومره ویمه
چې کم از کم هغه په ابو حنیفه رحم الله امام اعظم سے پس خبرې کوي وابیانو ته ځي او دومره په خپل دینی مسله باندې بګي چې وی به دا ویلو چې اخته پټول دا په شریعت کې روا یعنی ښکارا سر باندې ګرځیدل دا روا دي او پټ سر پټول چې دی په منځ کې د دې حیثیت نشته بس چې ساوري په هغه به زی غب غب په سبان ځان نه پوي نو تاسو دومره ځان پوي کوي چې سبا له تاسو د خلکو مخکې مسله کولی شي صرف وظیفې خلکو ته نه ښایي د دې آیتونو مراد کیفیت دی کمیت نه دی کیفیت حالات ته وایي مثال په طور باندې یو سړی کېناستو ګانې بجان ویلی کېږي بیا بار ته راووتو نو وابي ملا به پیدا پتوه لګوي چې د ایمان کم شوی دی ګوی نه ایمان کیفیت ټیک نه دی ایمان یې په هغه خپل ځای باندې د هغه الله مني هغه رسول مني لیکن کیفیت یې جدا دی نو کیفیت جدا شه دی او کمیت جدا دی نو تاسو یاد ساتئ چې په ایمان اجمالي کې کمی بیشې نه کیږي ایمان اجمالی څه ته وایي التصدیق بما جاء به النبی سچ نبی علیہ السلام راول دي نو په دې کې کمی بیشې کمی او زیاتې نه کیږي ایمان تفصیلی څه ته وایي چې کم شیز نبی راول دی موږ هغه منو ایمان تفصیلی کې زیادت کیږي مثال د سوالی یو کس کافر او مسلمان شو د اسلام معلومات ورته نشته صرف کلمې ویله د دینه بعد منز عقیده ختم نبوت ورته من خای نو هغه ته معلومیږي هغه ته معلومیږي چې کله ورته من خای ایمان اجمالی چې د کلمه ویل دي تصدیق به ما جاء به نبی علیہ السلام منل اچ سره ول دي دا خو په اجمال سره ومان وسوای یاد ساتي علامه سعد الدین تفتزانی رحمت الله علیه دی آیاتونو په باره کې فرمایي د ایمان اجمالی نه بعد چې کوم خبر راځي منګه هغه منو او دغه ته ایمان تفصیلی نو په تفصیلی ایمان کې زیادت دی وای کیږي هم په کیفیت کې چې د خبرېږي د دین دویمه خبره یاد ساتي د ایمان د پاره شرایط دي د یو کس ایمان به هغه وخت قبولي چې کله په هغې کې د ایمان شرایط موجودي لکه منځ به هغه وخت قبلیږي چې کله په منځ کې د منځ شرایط موجودي د منځ دپاره شرط مثال او دس دی او اذا فات الشرط فات المشروط به دا قاعده یاده کوي او دس مات شنو منځ نه قبلیږي نو دغه شان ته ایمان به اعلی قبولی چې کله د ایمان شرایط په انسان کې موجودي حج به اعلی قبولی چې کله د حج شرایط په انسان کې موجودي زکات اعلی قبولی چې کله د زکات شرایط په خلکو کې موجودي نو د ایمان د پاره خپل شرایط دي دا داسې معمولی تار نه ده چې بس تا په غاړه کې تعویض واچو زه مسلمان یم د دې ایمان په مکمل شرایطو باندې به تاسو ځئ د ایمان لپاره بنیادی دو شرطونه یاد ساتئ نمبر 1 اصل کې ایمان د تصدیق قلبی نوم دی هغه تمام امرونه منل چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم راول دي او عند الناس یعنی په خلکو کې به یو کس کله مؤمن حسابیږي چې کله د اقرار باللسان په جبه سره اقرار وکي یو کس وایي زه مؤمن یم نو که تا ته مطالبه وکړه او د زبان سره اقرار وکړو نو مومن به وي او که چېرته دا وایي چې د زبان باندې زه اقرار نه کوم نو بیا به د ایمان په خلکو کې معتبر نه یعنی د اسلام و مومن والا معاملات به ورسره نه کیږي ټیک شه لکه ستاسو کلي کې یو قادیانی دی او هغه خلک وایي چې د قادیانی د نه بایکاټ کول فکار دي هغه وایي نه زه مومن یم تاسو ورته وایي چې ته په خپله وایي چې محمد رسول الله خیره نبی دی په راتلونکو انبیاو کې د رسول الله د ټولو نه اخیری دی او ختم نبوت په نبی علیه السلام یعنی د رسولانو راتلل ختم شوي دي د نوي رسول راتلل دا یاد ساتئ د ختم نبوت تعریف دا دی چې د نبی علیه السلام نه بعد نوی رسول نشي راتلی زوړ رسول راتلی شي لکه عیسی علیه السلام نوی رسول او نبی دنیا ته نشي راتلی هغه وایي چې زما په زړه کې ایمان دی نو د به ایمان نه قبول لکه نن سبا بعضې خلک وایي ایمان زما په زړه کې دی تاسو به په زبان سه اقرار علی عند الناس په معاشره کې به یو سړي ایمان له قبلیږي چې کله هغه په زبان سره
د ایمان اقرار وکي، هر وخت به اقرار نه کوي، د ضرورت په وخت کې به تی دا اغستې شي. مثال په طور باندې یو کلی دی یا بل مثال به له درکم، دا خو مې درکو. دویم یاد ساتئ برات عن اهل الباطل. څنګه چې د ایمان دپاره دا ضروري ده چې حق عقاید به قبولي، دغه شان د باطلو عقایدونو به د برات اعلان کولی، دا شرط دی. امام حسکفی رحمت الله علیه په در المختار باب المرتد پاغي کې فرمایي په اسلامه ان يتبرع عن الاديان سوى الاسلام. اسلام به علم معتبر دی او کس چې د باطلو دینونو نه بایکاټ وکي. کب یو مرتد تاسو ته دا وایي چې زه مسلمان یم، نو اسلام به په هغه وخت کې قبولي چې کله د ادیان باطلانو د براعت اعلان وکي. که براعت نه علاوه صرف کلمه یو کس وایي نو موږ ورته مسلمان نه وایو. نو خلاصه د دې اوس یاده کړئ، زما د دې خبرو د ایمان د شرایطو خلاصه داسې ده چې په اصل کې ایمان د تصدیق قلبي نوم دی او اقرار باللسان دویم شرط به د مطالبې په وخت کې ضروري. لکه په نکاح کې دوه گواهان دا شرط دی. مثال په نکاح کې اصل شیز چې دی اعلان دی. نبی علیہ السلام اعلنوا هذا النکاح، مشکات جلد نمبر 2 کې به دا حدیث تاسو ته راشي. وجعلوه فی المساجد واضربوا علیه بالدفوف. 3 د نکاح نمبر 1 اعلان دی. دویم نمبر په مسجد کې کول دي چې خلکو ته پته ولګي، دا سنت طریقې دي. دریم نمبر برعت انا واضربوا علیه بالدفوف، په دې باندې تنبل وهل دي. دا 3 شیزونه په حدیث کې نبی علیہ السلام نه دي. نو اصل شیز په نکاح کې اعلان دی، گواه اصل نه دي، خو صرف د مطالبې په وخت کې به گواه پیش کولې شي. دغه شانتي ایمان اصل د تصدیق قلبي نوم دی، لیکن په وخت د مطالبه کې به په زبان سره د دې قرار کیږي. یو کس په هوټل کې یو ښځه ده، پولیس والا راغی، پولیس والا تپوس کې دا ښځه دې څه ده؟ هغه وایي چې دا زما ښځه ده. دا سړی ورته وایي زما ښځه ده. پولیس والا سوال کوي ثبوت پیش کا، دا وایي زما نکاح په مسجد کې شوی وه او نکاح نامه پیش کړه. نکاح نامه پیش کړه، نو هر وخت کې خدای خلکو ته دا نه ښایي په بازار کې روان دی او نکاح نامه اوچته کړله چې دا زما څه ښځه روانه ده، بلکې دی په هغه وخت کې پیش کوي چې کله تی پولیس مطالبه وکړه. دغه شانتي څنګه چې د سړي دا ښځه خپله ښځه ده، لیکن په وخت د مطالبه کې دی په دې ګواهان او په نکاح نامه پیش کوي. نو اسلام په اصل کې د تصدیق قلبي نوم دی، البته په وخت د مطالبې کې به دی په زبان سره اقرار کوي. بله خبره په کتاب الایمان کې ابتدا کې دا لازم دی ایمان او اسلام کې فرق، ایمان او اسلام کې فرق، خو ان شاء الله العزیز دا به په آینده درس کې ذکر کوم. واخر دعواهم